أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. خاص الله تعالی هغه ذات دی چې پیدا کړي دي ستاسو د فایدې دپاره هغه څیزونه چې په ځمکه کې دي ټول. بیا اراده وکړه اسمان ته پس برابر کړل هغې لره اوه اسمانونه او دا الله پاک په هر شي باندې پوهه دی. ربط د مخکې سردار دی چې مخکې نعمتونه بیان کړو چې ای خلقو د الله نه انکار مه کوئ ځکه چې الله پاک تاسو پیدا کړي دی. تاسو نه وایئ د نشت نه شته کړئ بیا به مړه کړي بیا به ژوندي کړي په ورځ د قیامت باندې. ثم الیه ترجعون بیا به الله پاک د تاسو واپس شئ. نو اوس دلته دې آیت کې نور نعمتونه ذکر کړي چې تاسو له الله پاک اسمان پیدا کړل دی او ځمکه او د دې نه علاوه بېشماره نعمتونه هغه ستاسو لپاره پیدا کړي دي په ځمکه کې. نو په دې آیت کې تعارف دی د الله پاکه چې الله هغه ذات دی چې ستاسو دپاره په ځمکه کې هر شی ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړی دی. اسمان یې پیدا کړی دی. دویم دا دی چې بیان د نعمت دی. دریم چې کوم دی هغه رد دی په کفر باندې. ټول نعمتونه د الله د طرف نه دي نو بیا کفر مه کوئ انکار مه کوئ. هو الذي خاص الله هغه ذات دی هو هم معرفه ده الذي هم معرفه ده د خصوصیت معنی پکې پرته ده. خاص الله هغه ذات دی خلق لكم چې پیدا کړل دي لکم الی انتفاعکم ستاسو د فایدې دپاره ځکه چې مقصود د پیدایش د دې څیزونو نه فایده اخیستل دي. خدای پاک هر شی چې پیدا کړل دی په ځمکه کې ستاسو د فایدې دپاره دی. نو اشاره دې ته شوه چې انسان نه الله پاک دا کائنات پیدا کړ دي هغه په دې کائناتو کې خلیفه جوړ کړ دی. الله رب العالمین ته د دې انسان اعمال ډېر خوښ دي. نو د دنیا ټول څیزونه الله پاک د انسان دپاره پیدا کړ دي خو انسان یې د ځان دپاره پیدا کړ دی. نو دا آیت مقدمه ده د راتلونکي آیت دپاره په هغې کې د خلافت بحث دی د آدم علیه السلام چې تاسو الله پاک پیدا کړي د خپل ځان دپاره او د خپل عبادت دپاره نو بیا د الله رب العالمین قانون به نافظ کوئ ځکه چې آدم علیه السلام نه الله پاک خلیفه جوړ کړی اوس په دې باندې سوال دا دی چې ډېر داسې څیزونه دي چې هغه د انسانانو د ضرر دپاره دي د فایدې دپاره نه دي او دلته خو موږ ووایو چې خلق لکم کې د الله هم د انتفاع د فایدې دپاره دی چې ستاسو د فایدې دپاره پیدا کړی دی. موږ وینو چې هغې کې ضرر یې لکه مار لړم منظرې او شرمخ او زهریره حیوانات او دغه شانتې اسلحې بمونه په دې کې اوس فایده نشته. نو جواب د هغې نه دا دی چې په دغه څیزونو کې هم الله پاکه فایده اچولې ده. فایده په دوه قسمه ده کنه یو دینی ده یو دنیوي ده. په دې څیزونو کې دینی فایده ده چې دغه څیزونه مار او لړم او منظرې وغیره سړی وویني نو د الله قدرت پې معلوم شي چې الله پاک داسې قادر ذات دی چې هر شی پیدا کولی شي حتی کې ضرري څیزونه هغه هم پیدا کړ دی. نو دا پکې فایده ده الله باندې سړي یقین مضبوط شي. دویم جواب دا دی چې دنیا کې کوم ضرري څیزونه چې دي چې دا سړی وپېژني او په دې سره د آخرت عذاب ورته معلوم شي دا د هغې نښې دي نو په دې سره د انسان اصلاح کېږي چې اصلاح یې پې کېږي د انسانه دا فایده شوه که نه دپاره هر شی چې الله پاک پیدا کړ نو فایدې دپاره پیدا کړلی.
یا هغه واقعه چې مفسرین ذکر کړل شي یو سړی هغه وی چې دا ګونګټ ولید وی چې دا خدای سره پیدا کړل د دې څه فایده نو هر شی چې الله پاک پیدا کړی پاک سره څه فایده شته هغه ته دا بد ښکار نو یو دانه پر راوخته ګرځیده هغه علاج نه کېده اخر یو حکیم ورته وی چې دا یو حیوان دی ګونګټ ورته وی هغه ته وسیزه دا هغه ایرا په دې باندې کېده دا بخښي اج دا کار وکړو نو هغه دانه ختم شوه نو توبه ویسه هیڅ شی الله پاک بې فایدې نه پیدا کړی اوس بعضې اباحیه او دهریه د دې آیت نه دا استدلال کوي دلیل نیسي دا دلیل دي اباحیه ځان یو ډله ده دهریان ځان ده چې دا زن او زمین دا مشترک دي مشترکه دا د ټولو انسانانو په منځ کې مشترک دي او ټول انسانان د دې نه فایدې اخیستی شي جواب دا دی چې د دې معنی دا نه ده چې د هر شي نه ته فایده اخیستی شي اگر که دا شی پردی یا حرامي بلکې معنی دا ده چې مجموعه اشیاء چې دي دا د مجموعه انسانانو لپاره د هغو د فایدې لپاره الله پاک پیدا کړ دي دا ټول څیزونه چې دي که نه دا خدای پاک پیدا کړ دي د ټولو انسانانو د فایدې لپاره لکه اسمانونه او ورځ او شپه حیوانات دا خاوره ابو هوا دا ټول څیزونه الله پاک د ټولو انسانانو د فایدې لپاره پیدا کړ دي که نه نو دا جمع په مقابله د جمع کې راوړل نو دا تقاضا کوي د تقسیم د احادو په احادو باندې نو د دې ټولو نه انسانان فایده اخیستی شي او دا مقصد نه دی چې را کوم څیزونه هغه الله پاک حرام کړي دي د هغې نه مو فایده اخلي یا ستا په ملکیت کې نه دي د هغې نه فایده اخلي دا معنی نه ده د پردی مال دی هغه سړی وایي چې دا د دې نه زه فایده اخلم دا حرام دی یا د پردی ښځه ده نو دا خو د ده په ملکیت کې نه ده نه د ده په نکاح کې ده یا د پردی وینځه ده هغې نه فایده نشي اخیستی دا ټول څه چې الله پاک پیدا کړي نو د دې ټولو انسانانو څه نه څه فایده پکې پرته ده دا مطلب دی نو اصل په دې اشیاو کې اباحت دی او که نه دا ټول څیزونه مباح دي او که نه نو بعضې وایي چې دا هر شی چې الله پاک پیدا کړ دی دا مباح پیدا کړ دی نو بعضې هغه مبتدعین بدعتیان حضرات په هغې باندې دلیل نشي چېره هر شی چې جایز دی او مباح دی یو موږ چې دا کوم بدعات کوو چې دا هغه دی دا جایز دي لکه دا غلط خیراتونه کلیزې څلوېښتمې شومې ماښامي دا څیزونه به یې کوله دا جایز دي ځکه هر شی چې کوم دی هغه مباح پیدا شوی دی نو د هغې نه جواب دا دی چې دلته د فقه یو قاعده ده چې اشیا چې دي دا په درې قسمه دي یو عبادات قربات په هغې باندې تقرب حاصلېږي الله پاک ته نزدېکته په دې کې اصل چې دی هغه توقف دی د ځان نه څوک عبادت نشي جوړولی که خیراتونه دي هغه به هم د خدای طرف نه اډري کوه د خدای طرف نه حکم نه وي نو هغه نشتي منځونه دي د هغې رکعتونه یې مقرر کړي دي یو سړی وایي دا مونځ خو ډېر ښه شی دی نو ماسپښین دا مونځ دی چې د 4 رکعته کوم چې د دې په ځای باندې به 6 رکعته کوم یا 8 رکعته دا غلط کار کوي دی نه د خدای طرف نه اډر نشته دا غلطه ده کوم بیان چې موږ ته الله او د الله رسول کړی دی په هغې باندې به عمل کوو دویم هغه څیزونه دي چې هغه د خوراک او د لباس سره تعلق ساتي نو په هغې کې اصل چې دی هغه اباحت دی نو هر خوراک او هر بیه هر لباس دا جایز دی او هغه چې کوم دی هغه ناجایز دی چې هغې نه شریعت منع کړي شریعت ورته حرام یاري نو هغه به حرامي او په هغې باندې دلیل دا دی نبي علیه السلام فرمایي چې کل ما شئت والبس ما شئت ما اخطأتک اثنتان صرف و مخیلة چې څه دې خوښی هغه خوره او چې څه دې خوښی هغه اغونده کومه جامه چې دې خوښی دوه څیزونه تا چېرته غلط نه کړي یو اسراف او یو تکبره یا بل حدیث کې راځي نبي علیه السلام فرمایي کلو واشربو وتصدقو والبسو
ما لم یخالطه اسراف و مخیلتنا، خورئ او سکئ او صدقه ورکوئ او اغوندئ تر څو پورې چې د دې سره اسراف او تکبر ملګری شوی دی. قسمه قسم خوراکونه دي خو چې په هغې په حرمت باندې څه دلیل نه وي، دا جایز دي هر قسمه خوراک چې ته خورې. دا نن سبا چې کوم خوراکونه موږ خورو دا خو د نبي علیه السلام په زمانه کې نه و که نه. لکه دا فالوده او کیره او پیرني او داسې څیزونه دا خو په هغه ټایم کې نه و، دا موږ خورو، دا جایز دي. کومې کاپړې چې موږ اغوندو نو دا د نبي علیه السلام په زمانه کې دغه شانتې کاپړې دا نه وي، دا کوټونه بلوزونه یا جرسیانې او یا دغه شانتې دا پرتوګ نبي علیه السلام خوښ کړی دی، د ایران نه چا راوړی و خوښ کړی و. نبي علیه السلام نه دا ثابت نه دی چې هغه اغوستی دی، پرتوګ یې نه دی اغوستی، لنګ وهي عربو. او نبي علیه السلام دې کې ستر چې کوم ستر د عورت هغه زیات دی داخلی. نو دغه شان یا قسمه قسم دغه دي دا واسکټې دا خلق اغوندي د یوې علاقې یو شانتې هغه رواج یو شانتې ټوپۍ په سره بل علاقه کې پکول په سره بل علاقه کې بل څه شی چې کوم دی نوي نوي هغه پکولونه دا راوځي و چې دا جمع شو قسمه قسم پکولونه به راوځي. نو دې ته موږ حرام نه شوی دی، نبي علیه السلام اجازت ورکړ دی چې اغوندئ چې څه ستاسو خوښوئ. نو په دې کې اجازت دی. بل روایت کې راځي چې وما سکت عنه فهو مما عفا عنه، یا په یو روایت کې راځي فهو عفونا، کوم نه چې شریعت چې کوم دی ساکت دی چپ دی جو هغه معاف دی تاسو ته. دریم هغه څیزونه دي چې هغه زنانه دي، زنانه نو په هغې کې اصل چې دی هغه حرمت دی، حرامې دي، ټولې زنانه حرامې دي، ټولې اصل پکې دا دی. که هغه کافره یا که هنده ویه که سیکه یا که مشرکه یا هر شی چې مګر هغه چې شریعت د هغې اجازت ورکړي. نو شریعت د مسلمانانو ښځو اجازت ورکړی چې د مسلمانانو ښځو سره نکاح کوئ او د څلورو ښځو سره اجازت ورکړی یا وینځي د هغو سره اجازت ورکړی. د دې نه علاوه هغه جایز نه دي 5 ښځې او 6 او 8 ښځې په یو ځای په یو نکاح کې ساتنه دا خو حرام دي، ناروا دي. کله چې اسلام صحابه کرامو قبول کړ د هغو په نکاح کې ډېرې ښځې وې، یو سړی و هغه د هغه ښځې چې کوم دی 10 وې 10. نبي علیه السلام ورته وایي دا 4 د ځان سره پرېږده دا نورې لرې کړه. نو هغه نور له طلاق ورکړه او 4 یې ځان سره پاتې کړې. نو زموږ دپاره اجازت د دغه 4 دی. نو د دې نه دا دلیل نیول چې دا خیراتونه اسقاطونه دا ماښامي او په قبر باندې اذانونه او دا تې نه ثابتېږي د دې نه چې هر شي کې اصل چې دی هغه اباحت دی، مباح دي. نو راځه دا بدعت به کوو، نو دا خو بل طرف ته به هم ګوري که نه. نبي علیه السلام فرمایي چې من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو ردنا، څوک چې یو عمل کوي او په هغې باندې زموږ امر نه وي فهو ردنا، هغه رد دی، د خدای په دربار کې نه قبلېږي. ثم استوى الى السماء، الله پاک ستاسو د الله هغه ذات دی چې ستاسو دپاره ځمکه هغه پیدا کړې ده، په هغې کې چې څه دي هغه ټول ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي. ثم استوى الى السماء، بیا یې اراده وکړه قصد یې وکړه اسمان طرف ته، فسواهن 7 سماوات، نو جوړ کړه هغې لره 7 اسمانونه چې کوم دی هغه تیار کړه. او دا الله پاک په هر شي باندې پوهه دی. نو اسمانونه قرآن او حدیث کې چې راغلي دا ودي، بعضې وایي فلسفیان دا وایي چې دا 9 دي، نو کېدای شي هغو سره عرش او کرسي حساب کړي چې د دې وجې نه چې کوم دی هغه 9 ته جوړېږي. نور قرآن حدیث کې 7 اسمانونو تذکره ده. او ځمکې چې کوم دی هغه هم ودي، دا معلومیږي د سورة طلاق نه، ومن الارض مثلهن، الله پاک پیدا کړي د ځمکو نه د اسمانونو په شان. اسمانونه خو ودي نو د ځمکې هم وشوې. خو بعض علما وایي چې د ځمکې چې دي دا یو بل پورې نښتي دي، دا پیوست دي. اسمانونه چې دي د هغې په منځ کې فاصله ده، د ځمکې نه تر اسمانه پورې 500 کالو مسافت دی، یو اسمان نه بل اسمانه پورې، د بل نه بله پورې دغه شان دی. او په هغې کې ځان خپل مخلوق اوسیږي، الله پاک پیدا کړ دی. نو په هر یو اسمان کې فرشتي دي،
حدیث کې راځي چې د څلورو ګوتو په مقدار باندې ځای نشته په اسمانونو کې مګر په هغه کې هغه فرشتي لګیا د عبادت کې څوک په قیام باندې څوک په رکوع څوک په سجده کې څوک په قومه کې او څوک په قاعده کې ناست اوس دا خبره چې دا کوم یو پکې مخکې پیدا شوی دی ځمکه او که اسمانه نو د دوه آیاتونو دا معلومیږي چې دا ځمکه مخکې پیدا شوې ده لکه دا آیت شو ثم استوى الى السماء اوري چې الله پاک هغه ذات چې ستاسو لپاره ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي دي هغه څه چې په ځمکه کې دي ټول نو د ځمکې خلقت مخکې ذکر کوو بیا وایي ثم استوى الى السماء بیا قصد وکړه اسمان ته بیا یې قصد وکړو نو ځمکه مخکې شوه د اسمان وروسته یا حامیم سجده کې هم دغه شانتې راځي لکه خلق الارض فی یومین الله پاک دا ځمکه په 2 ورځو پیدا کړه بیا وروسته وایي ثم استوى الى السماء وهي دخان بیا الله پاک قصد وکړه اسمانونو ته حال دا دی چې دا اسمانونه چې دا لوګي نو د دې نه دا معلومیږي چې ځمکه مخکې د اسمان وروسته پیدا شوې ده و د سورة نازعات 31 نمبر آیت نه معلومیږي چې اسمان مخکې پیدا شوی دی او ځمکه وروسته ده ځکه چې هلته وایي والارض بعد ذلک دحاها او دا ځمکه وروسته د اسمان نه الله پاک غوړولې ده نو دا تعارض دی خو دا هیڅ تعارض نه دی د دې یو بل سره ټکراو نشته ځکه چې د دې جواب دا دی چې د قرآن او حدیث ته دا معلومیږي چې دا ځمکه مخکې ده اسمان وروسته دی خو اسمانی چې دغه پیدا کړو د هغې نه وروسته بیا دا ځمکه وغوړوله دغه آیات کې هم دغه شانتې راځي چې والارض بعد ذلک دحاها د اسمان د پیدایښت وروسته الله پاک دا ځمکه غوړولې ده نو غوړول د ځمکې وروسته راغلی دی نور پیدا کړي مخکې ده ماده د ځمکې مخکې ده بیا ورپسې اسمان دی بیا چې اسمان پیدا کړه د هغې نه وروسته بیا دا ځمکه وغوړوله په هغې کې نور څیزونه چې کوم دی هغه پیدا کړه نو او تورات نو هم دغه شانتې معلومیږي د ځمکې پیدایښت مخکې د اسمان وروسته دی او د عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه د اثر نه هم دا معلومیږي چې الله پاک د ټولو نه اول اوبه پیدا کړې بیا د هغې نه یو قسمه بړاس او تپ پورته شو نو د هغې نه الله پاک مضبوط اسمانونه پیدا کړله بیا دا اوبه منجمدې کړې او د دې نه ځمکه او نور کائنات پیدا کړه بیا په دې اوبو کې چې کومه رڼا وه نو د هغې نه الله پاک نور او سپوږمۍ جوړ کړه نو کله چې نور او سپوږمۍ دا پیدا شو نو د هغې نه وروسته د کائناتو دا نظام روان شو وچلېده نو ورځ معلومه شوه شپه معلومه شوه دا خو ورځ او شپه د دغه رڼا او د تیارې نه معلومېږي رڼا او تیاره دا هر څه الله پاک پیدا کړه نو دا ټول څیزونه چې دي د الله پاک د اوبو نه پیدا کړي په دې باندې بل آیت هم دلیل دی د سورة انبیاء چې هلته وایي اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي آیا دا کافر نه ګوري چې دا اسمانونه او ځمکې دا یو بل پورې نښتي وو الله پاک دا جدا کړه او د اوبو نه الله پاک هر ژوندی شی پیدا کړی د اوبو نه پیدا کړی او حدیث کې هم دغه شانتې راځي ابو هریره رضی الله عنه هغه وی ما نبی علیہ السلام ته ووی چې انبئني عن كل شيء ما خبر کړه چې دا هر شی د څه شي نه پیدا شوی دی نو قال كل شيء خلق من الماء نبی علیہ السلام چې دا هر شی چې دی دا د اوبو نه پیدا شوی دی وهو بكل شيء عليم دا الله پاک په هر شي باندې عالم دی پوهه دی نو قرآن دلایلو بیانولو مقصد دوه مقصدونه دي یو دا چې انسان خپل خالق وپېژني او دویم دا دی چې هغه دا وپېژني چې الله پاک په هر څه باندې عالم دی پوهه دی ذلك لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما سوره طلاق اخر کې وي دا ځکه موږ دا دلایل درته بیانو چې تاسو پوه شئ چې الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی د هر شي خالق الله دی او په دې پوه شئ چې د الله پاک په هر شي باندې په علم سره احاطه کړې ده وربک یخلق ما یشاء ویختار الله پاک چې کوم دی پیدا کوي څه چې وغواړي او غوره کوي څه چې وغواړي والذي الله هغه ذات ته خلق لكم چې پیدا کړي دي تاسو ته فائدې لپاره ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جميعا ټول ثم استوى الى السماء او بیا قصد او اراده وکړه اسمان طرف ته فسواهن نو برابر کړل هغې لره 7 سماوات و اسمانونه
وهو بكل شيء عليم. دا الله پاک په هر شي باندې پوهه دی.